اے انسانا اے معترضا، اے ګونګیا، اے په یو سترګه ړونده، چېرته ستا د کور نه جنازه نه ده وتې. دویمه خبره عزتمندو هم د دې حوالې سره ده. وایي هر سړي ته خپل وطن کشمیر دی او هر سړي ته خپل بچی ګران دی. یو تک تور ماشوم تکې تورې مورې ته هغه عزتمندو هغه ته د بیت الله شریف د تور د صادر په شان ګراني او د حجر اسود د تور کاڼي په شان ورته ګراني، د حجر اسود او د قرآن د تور ټکو په شان ورته ګراني. څنګه چې تور ټکي د قرآن چپ کوي دقه رنګې خپل بچی هم چپ کوي. څنګه چې تور صادر د بیت الله چپ کوي نو خپل بچی هم په تندي دقسې چپ کوي. څنګه چې حجر اسود پسې زور کوي چې دا زه استعلام وکړم او لاس پرې راکاږم، دقه شان خپل تور بچي ته په سر باندې لاس راکاږي او دقه شان خوشحالیږي، محسوسیږي ورته. په خپلو بچو کې الله خوند ایښی دی. اگر چې د چرګې بچي ولې نه چرګو ته خپل بچي ګراني، غوا ته بچي ګراني. بیګا ما یو ویډیو چا رالیږلې وه، یو غوا د هغه تړلی شوې ده، د هغې یو بچی دی لرې او یو څو سپي ورپسې شوي دي، هغې چیچي را چیچي وړوکی بچی دی، هغه ورپسې داسې ټوپونه وایي، داسې ټوپونه وایي. یو بیزو د عزتمندو او هغې پسې سپي پسې شوي دي، د هغې بچی دی د کشتۍ په غاړه باندې ده، خپل بچی ته بچ کوي او ځان هغه دشمن ته مخامخ کوي. مور او پلار بچي سره چې کومه مینه کوي عزتمندو، دا بچی مور او پلار سره نه کوي. د مور او پلار مینه د بچو نه زیاته ده. نو دې تمهید او دې خبرې سره ته یو خبره تړم. اوس ابل اور د طارق جمیل صاحب مدذل العالی چې زمونږ په مسلمانانو کې د ټولې دنیا په سطح یو مشهور عالم دی، خپل فیلډ کې د هغه نه تکړه عالم نشته. د تقریر او د خطابت په میدان کې په دنیا کې نن سبا 1 نمبر دی. د هغه په الفاظو کې او د هغه په خوله کې او د هغه په لهجه کې چې الله کوم میټاس ایښی دی د شاتو نه زیات دی. او زه درته مثال ښیم، په دنیا زمونږ 2 عالمان په دې پاکستان کې تیر شوي چې د هغوی بل عالم د سره نه منلو او هغه په خپله ډېر تکړه عالمانو. یو په کراچۍ کې ضروري خان صاحب که تاسو پیژنئ، هغه ډېر داسې ایغ نیغ مولا. او زمونږ په پېښور کې بجلیګر رحمت الله علیه، دا 2 مولیان داسې دي چې دوی نه هر څوک یریدل او دې دواړو د هغه تعریف کړی دی. وایي زمونږ د قسمي هغوی په خپله څومره بهترین بیان کو. بجلیګر رحمت الله علیه به فرمایل، وایي دا نوجوان الک، وایي ده خو زه په زارو قطارو وجړولم، د ده په الفاظو کې سا سر دی. ټیک د هر عالم کې هم کمزوریاني، د هغه به هم بعضې خبرې داسې وي چې هغې سره به د نورو مسلکونو والا یا زمونږ خو په خپله د خپل مسلک والا هم اختلاف وي. خو عزتمندو خپل بچی چې دی په دنیا کې مشهور شي که چرسي می خلک پې فخر کوي، وایي چرسي دی خو دنیا کې یو نوم ماله جوړ کړی دی. نو یو عالم دی ستا د مسلک دی یا د بل مسلک دی، خو د علم رڼا په ټوله دنیا کې خوره کړې ده او خلک د فخر په طور باندې وي اندوانو هغه سره خبرې کړې وي. زمونږ د قسمې موږ اندواني، خو د دې مولا خبرې چې په زړه کې کم اثر کوي داسې موږ څوک نه دی لیدلی، نه په هندوانو کې او نه په مسلمانانو کې. دا ډېر لوی ایوارډ دی. ان من البیان لسحرا، د چا په بیان کې د جادو په شان باندې اثر وي نو هغه طارق جمیل صاحب دی. داسې یو بیان کوي بس. د هغه زوی مړ شوی و، عزتمندو خلکو ورپسې ډېرې ارادې بدې وویلې. ای انسانه ته کلیجه نه لرې، ته زړه نه لرې، کله ستا زړه ارې ارې شوی نه دی، کله ستا سترګو کې د غم د لاسه اوښکې نه دي راغلي. اے انسانه، اے معترضه، اے ګونګیا، اے په یو سترګه ړونده، چېرته ستا د کور نه جنازه نه ده وتې. ته خو د یار په ملګری دې مړ شي د هغې دپاره ستا سترګې ډوبې ډوبې شي، یو ښه سړی مړ شي د هغې دپاره ستا سترګې ډوبې ډوبې شي. د عالم اسلام مشهور عالم دی او دغه صرف 2 بچي دي او نوجوان زوی چې هغه ذهني بیمار دی. 13 کاله به ورسره د پلار څومره خواریګانې کړي دې زوی سره. ذهني بیمار عزتمندو تاسو وګورئ، ذهني بیمار سړی ذهني مریض کوي
زه خو یم افرین او شابسې په دې طارق جمیل صاحب باندې چې 13 کاله یې دا زوی ځان سره ساتلی دی سره د دماغي امراضو د نفسیاتي امراضو وایي زما زوی یو ټکی سبق نه دی ویلی ځکه چې سبق یې ویلی نه شو نه د دین سبق ویلی دی او نه د دنیا سبق ویلی دی وایي زما بچي به لیونو سره مینه محبت کو ځکه په خپله باندې څنګه چې د انسان ذهني هغسې خلک پې ښه لګي وایي زما د زوی په باره کې م زه خلکو معاف نه کړم وایي ما ډېر تکلیفونه تیر کړي دي خو دې تکلیف چې کم دی زه ځمکې ته راغوزار کړم نو سوچ کوه چې اوس د هغه خلکو بیانونه چې څوک وایي د دې جنازه نه وه په کار څوک وایي د دس چل کړی څوک وایي دا چلې کې څوک د هغه په زړه به څه تېرېږي عزتمند ټیک ده که یو سړي نه ګناه مو شي تا ته چا اختیار درکړی چې د هغه پلار د هغې د وجې نه ته شرمې د هر چا خپل خپل کار دی د هغه اوس یو ویډیو راغلی ده او هغه ځان سره په ویګو ګاډي کې ټول لیوني کېنولي دي هغه ځان سره ګرځي او چکر یې وله ورکوي بل ورځ یو لیونی د هغوی کور ته راغلی دی وایي خبرې هم نشي کولی وایي هغوی چې میا به دغه یو ټکي کوي چې هغه میا څه شو میا طارق جمیل صاحب ما ته خپل ملګری نه وایي ګینې زه ملا یم زه عالم یم زه هم ځان ته ښه سړی ویم زما دا بل زوی ملا دی ښه سړی دی خو هغوی چې نه هغه میا هغه تاسو چې به ورته لیونی ویلو حق د لیونو دپاره عزتمندو مینه محبت ورکوونکی دی تاسو ځان ته په خود باندې وایي سالم او ښه وایي خو تاسو سره مینه محبت نشته هغه لیوني خپله مینه لیونو سره عزتمندو تالاش کوله طارق جمیل صاحب وایي د پېښور نه راته ابل اوس ټلیفون وکړو یو مولوي صاحب وایي زه پیژنم هم نه وایي ما ته وایي چې مولوي صاحب مبارک شه وایي ما ورته چې زما زوی مړه دی څه مبارکي راکې وایي ما ته وایي چې بیګا مې سردار دو جهان په خوب کې ولیدلو او ما ته ویلې چې طارق جمیل صاحب ته ووایه چې مه خفه کېږه ستا زوی صرف ما په یو عمل باندې وبخلو د به چې کله هغه لیوني ځان ته راجمع کړه او لیونو سره بې مینه کوله چې هغه لیوني به مور او پلار هم په کور کې نه پرېغوستلو او ده به ویل زما دا لیوني خوښ دي صرف په دقه د لیونو په مینه او په محبت باندې مې ستا زوی وبخلو داسې کسان عزتمند دې وجې نه عزتمندو خندا نه ده پکار خندنۍ په چا پورې چې د سپي بچی مړ شي که نه سپی خنده ورپورې مه کوشش وکړه سیټ تی که او که مثلا جاړې ورسره نه خاندې مه ورپورې دې کې د خندا څه خبره ده کل نفس ذائقة الموت هر انسان به یو ځل مري ته د ځان سوچ وکړه هغه خو بیا هم جنازه ورته نصیب شوه لوی لوی عالمان د هغه په جنازه کې راله او ګڼ شمېر مقدار خلکو ورته دعاګانې وکړې او ختمونه وله وشو ته د ځان سوچ وکړه چې په کمه کنده کې به مرې سپي به دې خوري که لیوان به دې خوري لاش به دې میلاو شي او که میلاو به نه شي او داسې حال کې کیدی شي مړ شي چې پلار هم دې وایي د ده لاش موږ ته په کار نه دی بعض وخت سړی داسې حال کې مړ شي او داسې د بېعزتۍ ځای کې مړ شي چې پلار یې وایي دا زما زوی نه دی ښځه م وایي دا زما خاوند نه دی ښځه داسې ځای کې مړه شي چې خاوند دی وایي دا اوس اقرار کوم چې دا مې ښځه ده په شرم شرمېږم وایي دا مې ښځه نه ده